बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेम स्तासु कोरबा साजिद महमूद खान। प्रोग्राम द नन सवाल सर स्तासु पे खिदमत के हाजिर यम। गग दे द पुख्तनख्वा रेडियो FM 92.6 मर्दान। ګران اوریدونکو، زموږ په معاشره کې ډیر والدین د خپل وړو د پاره ډېرې قربانۍ ورکوي او دا کوشش یې وي چې د دې اولاد د ښه تعلیم وکړي او داسې تعلیم دی وکړي چې هغه د دې په مستقبل کې په کار راشي. خو بعضې وخت دا والدین د کم علمۍ یا د وخت د تقاضو نه بې خبرۍ په وجه د خپلو بچو تعلیم صحیح طریقې سره ونه کړی شي یا د دې د تعلیم سره تړلې داسې خبرې چې هغې باندې والدینو له ځان پوهول ډېر ضروري وي په هغې باندې ځان پوه نه کړی شي. زمونږ د نن پروګرام هم دغه سلسله کې دی. نن به مونږ د قانون د تعلیم په حوالې سره خبرې اترې کوو او د خپل مېلمه اکبروتی صاحب سره به په دې حواله معلومات اخلو. ټول ناول خو اکبر صاحب زه تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایم. ډېره زیاته مننه کورم ودان. ګران اورېدونکو، نننی پروګرام زموږ چونکې د قانون د پیشې حوالې سره دی، د قانون د تعلیم حوالې سره دی او نننی پروګرام کې به موږ اکبروتی صاحب سره چونکې دی په خپله هم یو وکیل دی، وکالت پیشې سره تعلق ساتي، نو لهذا زموږ ټول پروګرام چې کوم سوال یا کوم موضوع دی هغه به همدغه د قانون سره تړلی وي. ټول ناول خو اکبروتی صاحب زه تاسو نه به دا تپوس کوم چې د قانون د پیشه بنیادي طور باندې څه څه دی؟ پیشه خو مطلب دا دی چې هغه یو هنر یا هغه یو وسیله چې هغه ستا د روزګار ذریعه جوړه هم وي او په هغې کې ته سروسز ورکوې، ته خدمات هم ترسره کوې. دغه رنګ قانون چې دی یا لا چې دا یا جورسپروډنس چې دی، نو دا هم یو ډېره زیاته اهمه او حساس پیشه هم ده او شعبه هم ده او دا بیا د نورو شعبو په نسبت باندې ځکه ډېره زیاته یو ضروري پیشه ده چې د دې تعلق د تګ لارې سره دی، تعلق د قانون سره دی. مطلب دا دی یو خو هغه چې ستا د ملک څه قانون دی، بیا ستا د ملک د قانون مطابق د آئین مطابق چې کومې ادارې جوړي د هغې ادارو کم قوانین دي، یا د خلکو څه حقونه دي، یا ستا د پراپرټۍ څه حق دی، یا ستا شخصي څه حق دی، یا ستا فنډامنټل رایټس دي. دا ټول چیزونه یا ستا بین الاقوامي برادرۍ سره څه لین دین دی، یا ستا چې کوم سیاسي عمل په عمل کې دی نو هغه څنګه دی، یا ستا قانون سازي څنګه کېږي، دا ټول د دې پیشې نه غیر چاپېره چورلي. په دې وجه باندې دا چې دی نو دې ته بالکل د پیشو مور ویم، د پروفیشن مور دی ته دی، مدر اف پروفیشن دی ته ځکه چې داسې یو اداره داسې یو پروفیشن بني چې په هغې کې به د قانون د پیشې اهمیت واضح نه وي. اکبر صاحب، موږ اکثر په دې خپل معاشره کې ګورو ماشومان چې د چا بچي سبق وایي هغې سکول ته لاړ شي، بیا کالج ته لاړ شي، نو مور او پلار دپاره دا یو ډېر ګرانه وي چې هغې دا ډیسایډ کړي چې زما بچی به کم فیلډ ته ځي. نو تاسو په نظر کې یا ستاسو په رایه باندې کمو خلکو لا، کم ماشومان لا، کم طالب علم لا د قانون د تعلیم طرف ته راتل پکار دي؟ ګوره دا خو لکه څنګه چې بعضې څیزونه، بعضې عادتونه، بعضې اټیچیوډ، بعضې رجحانات چې نو هغه د ماشومتوب نه هم په بنده کې معلومیږي، محسوسیږي. هسې خو موږ په تېر یو پروګرام کې ویلي وو چې یاره د ماشوم که یو پیشې ته ځي یا یو شعبې ته ځي یا یو فیلډ ته ځي نو د هغه نه پوښتنه کول پکار دي چې هغه رجحان کم طرف ته دی. اوس د کم ماشوم رجحان چې هغه کې اکټیویزم ډېر زیات وي، یوه هغه د مطالعې شوقي وي، هغه سوشل ډېر زیات وي، د هغه چې دی نو سماجي طور باندې هغه ډېر زیات ویښ وي، او بیا د ټولو نه مهمه خبره چې دلته کوم غواړم چې هغه کې د سیاسي بیداري، نو ته پوه شه چې دا ماشوم یا دا سټوډنټ یا طالب علم د دغه پیشې د وکالت دپاره یا د وکالت د پیشې دپاره دی فټ دی، دی په هغې کې چلیدي شي. لکه زه خپله خبره کوم، زما خپله ذاتي تجربه دا ده چې زما په خیال خاطر کې هم نه تېرېدل چې زه به وکیل جوړېږم، خو زما چې کوم عادتونه وو، زما چې د ماشوموالي نه کوم زما رجحانات وو،
نه به دې ته روتو چې ما به ټي وي، ما به ریډیو، ما به اخبار ډېر زیات کته، ما به د ملکي قوانینو نه، ما به د خپلې قانون ساز ادارې نه، د اسمبلو نه، یعنی ایون په 1988 کې چې کوم الیکشن شوی دی چې زه د څلورم جماعت سټوډنټ وم، ماته تر اوسه پورې د هغې تاریخ او د هغې سیټونه او د هغې د چې کوم لیډینګ پارټي و د هغې ټول ډیټیل یاد دي. دا و چې دا زما یو قدرتي سپونټینټي و، دا زما یو انټرسټ و او هغه بیا کېدل هم داسې چې زه بیا دغه فیلډ ته راملم، نو وکالت فیلډ ته رالم، ځکه چې دا د وکالت سره تړلي څیزونه دي. نو دغه شان دغه ماشومانو ته کتل پکار دي، د هغې رجحاناتو ته کتل پکار دي، د هغې نفسیاتو ته کتل پکار دي، دغه شان هغې له بیا ډایرکشن ورکول پکار دي، ګایډ لاین ورکول پکار دي. بالکل دا ستاسو دا خبره ټیک ځکه ده چې زموږ په ملک کې چې کوم سیاسي خلک دي یا سیاسي کارکون دي، ورکر دي، نو مختلف پارټو کې موږ ګورو چې ای کې وکیلان ډېر زیات دي بالکل او ډېر اکټیو دي پکې. بالکل همداسې ده. ها اکبر صاحب، زه به تاسو نه د قانون د تعلیم چې دی دې طرف ته یو ماشوم یو طالب علم راتلل غواړي، نو هغې دپاره څه طریقې کار دی او څه د لوازمات دي؟ ډېر ښه سوال مو کو. د دې لپاره چې کوم بنیادي محکمې جوړې دي یا ادارې جوړې دي، تعلیمي ادارې دي، هغې دپاره د دې څه یو تګلارې ټاکلي دي. اول خو داسې و چې دا 3 کاله کورس به و، د 14 نه پس به کېده او په 14 کې د دې لپاره ضروري و چې لا او پولیټیکل ساینس سبجیکټ ویلې شوي وي. بیا به په پرایویټ کالجونو خو به دغه شرط هم نه و. په پرایویټ کالجونو کې به چې کوم د یونیورسټو سره به اپیلیټډ الحاق شده کالجونو نه پای کې به دغه هم نه و. خو بهر کې هغه سټوډنټ به ډېر په اسانه تلی شو چې هغه به په د بی اے په لیول، د ګریجویشن په لیول باندې به لا او پولیټیکل ساینس ویلو، بیا به هغه 3 کاله چې دی نو په لا کالج کې تیرول، یعنی فرست ایئر، سیکنډ ایئر او تھرډ ایئر. अब چې کله 3 کاله سبق وي نو هلته به خپل متعلقه کالج چې دی نو انټرنشپ دپاره سرټیفیکیټ ورکړو، अब انټرنشپ شروع کړو او د لایسنس دپاره به هغه بار کونسل ته چې دی نو هغه به اپلای وکړه، که هغه به ټیسټ او انټرویو پاس کړه نو ته به لایسنس میلو شو، هغه به وکیل شو. دا خو یو مرحله. اوس دا زړه خبره وه. اوس حالات بدل دي. اوس د وکالت سبق چې دی دا LLB آنر دی. LLB آنر چې دی نو دا د FFSC نه پس چې دی نو د لا ایڈمیشن ټیسټ ورته وي، هغه اناونس کیږي، HEC ولا اناونس کوي چې کله ته لا ایڈمیشن ټیسټ کوالیفای کې پاس کې نو تاسو په یو کالج کې په لا کې ایڈمیشن ملو شي. بیا به په دغه لا کې ته 15 کاله تیرې، یعنی 10 سیمستر چې دی نو هغه بستا یي دا غي نه پس چې کله ته هغه 15 کاله پاره کورسونه وې، زه تاسو ته کورسونه مې بنیادی سبجیکټ هم زه ته وایم چې زموږ اوریدونکي لږ خبر شي دا غي نه. دغه 15 کاله سبق چې وې بیا به هغې نه پس چې کله تا ته کالج انټرنشپ دپاره سرټیفیکیټ درکړي، کورس کمپلیشن سرټیفیکیټ ورته موږ وایو، د هغې په بنیاد بار کونسل ته اپلای وکړي چې کله 6 میاشتې اپرنټسپ دی د یو سینیر وکیل سره تیر کړي نو بار کونسل بیا د ټیسټ او انټرویو کنډکټ کړي، یعنی لا گیټ پکې هم یو شی سره وته دی. لا گیټ د NTS په شان یو ټیسټ دی چې پاس کی انټرویو شي او دغسې هغوی ته د کار دپاره لایسنس ورکړي شي. اکبر صاحب، زموږ په د معاشره کې ماشومان اکثر چې تعلیم برابر کړي هغې یا انجینرینګ طرف ته لاړ شي، میډیکل شعبې طرف ته لاړ شي یا بل داسې شعبې طرف ته ورشي، نو هغې نه پس هغې دپاره مختلف ادارو کې جابس اپرچونټي روزي. او زموږ په د معاشره کې خو تاسو به لیدي وي اکثر دا خبره کېږي چې یاره د دې ډګرې څه سکوپ دی، څنګه واړو نوم به دا خبره کې دا اوس هم کېږي او پته نشته چې کم وخته پورې به دا خبره کېږي. نو که زه تاسو نه تپوس وکړم چې د قانون د تعلیم LLB چې ورته وایي یا LLM ورته وایي د دې څه سکوپ دی او دوی په کومو شعبو ته تللی شي او هلته دوی ته یو ښه روزګار میلاویدی شي یا هلته دوی خپل صلاحیتونه ښه طریقې باندې بروی کار راوستی شي؟ زما په خیال په ټوله دنیا کې که موږ وګورو مهذبه دنیا چې دا چېرته چې ډیموکراسي دا چېرته چې د قانون حکمرانی ده، زما په خیال په ټولو کې د ټولو نه مصروفه پیشه چې ده نو دا وکالت دی. دا چې دی نو د دې سکوپ ډېر زیات وسیع دی د نورو شعبو په مقابله کې په نسبت، خو دې ته د خلکو فکر ډېر نشته او هغه دا دی تاسو LLB وکړه، وکالت مو وکړو، نو یو خو ما چې څنګه خبر وکړو چې تا ته به لایسنس میلو شي او ته به کار کې وکالت به کې او عدالت ته به ځې او ته به د خلکو د حقونو په منځ کې د هغې د حق دپاره به ته قانوني جګړه کې د خپل دلایلو په ذریعه باندې. د دې نه علاوه چې کله تاسو وکالت وکړئ، یو سټوډنټ وکالت وکړي او 2 کاله د هغه تجربه وشي
نو دغه سټوډنټ جوډیشري ته تللی شي د جوډیشري کمپیټیټیو اگزام چې کم دی نو هغه چې هغه پاس کی نو هغه به سیول جج جوړ شي. که چېرې د یو وکیل وکاله تجربه وي او هغه ځینې کیسونه برابر کړي نو هغه د ایډیشنل سیشن جج هم جوړېدی شي. بلکې که د یو وکیل تجربه ډېري یو هغه د 40 کالو نه تیر شي نو هغه د های کورټ جج هم جوړېدی شي. دا خو د جوډیشري طرف ته تللی. بیا انتظامی طور باندې د ګورنمنټ پلیډر جوړېدی شي. د هر اداره کې په هر اداره کې د پاکستان داسې یوه اداره نشته چې هغې ته د وکیل ضرورت نه د هغې لا برانچ نه یا د هغې لیګل ډپارټمنټ نه هغې کې د لیګل ایډوایزر هم لګېدلی شي، ګورنمنټ پلیډر هم جوړېدی شي، د ایډوکیټ جنرل هم لګېدی شي، د چې دی نو پراسیکیوټر هم لګېدی شي، پی پی چې ورته موږ وایو پبلک پراسیکیوټر. نو دته لارې کولاویږي، دته لارې دومره لارې چې تا LLB ډیګري واغېشته او ته لایسنس هولډر وکیل شوې نو د کوم مثال ستا په وکالت کې زړه نه لګي ځکه چې وکالت ځان یو ډېره مشکله او ډېره د محنت پیشه ده. نو ته ډېره په اسانه باندې چېرته لیګل ایډوایزر هم جوړېدی شي، چېرته د چا په پینل باندې چې دی نو هم لګېدی شي، ته جوډیشري ته هم تللی شي، ته چې دی ایون د محکمې تعلیم لیګل ایډوایزر لګېدلی شي، د وابډا لیګل ایډوایزر لګېدی شي، د چې کوم زمونږ نشریاتي ادارې دي د هغې لیګل ایډوایزر هم لګېدی شي. وکیل داسې دی چې هر ادارې ته د وکیل ضرورت دی، د وکیل هر ادارې ته ضرورت نشته خو د هر ادارې وکیل ته ضرورت دی، قانوندان ته ضرورت دی، ځکه چې دا ټول نظم و نسق دا ټول نظام په قانون چلیږي. نو د دې خبرې مطلب دا شي چې دا ټول نظام ستا په قانون چلیږي نو د قانوندان اهمیت څومره شو، ډېر زیات شو. په دې وجه باندې د دې پیشې او د دې ایجوکیشن سکوپ ډېر زیات دی، خو او د دې نه زمونږ عام خلک په پوره توګه باندې خبر نه دي. اکبر صاحب تاسو خبر وکړه چې وکالت د سبق نه پس د قانون د پوهې نه پس یو وکیل چې دی یا داسې کس چې هغه سره د قانون علم وي هغه د خلکو د حقوقو دپاره قانوني جنګ کولی شي. په معذرت سره ډېر خلک دا وایي چې د وکیلان صاحبان چې دي دی اکثر دروغ ته رښتیا، رښتیا ته دروغ، تور ته سپین، سپین ته تور وایي. او د وکیلانو ملګرو نه معذرت سره اکبر الہآبادی دام ویلو پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے کنا. نو دې حواله سره به تاسو څه ویل غواړئ؟ یاره ساجد صاحب موږ یو اسلامي دغه دی چې انما الاعمال بالنیات، د هر عمل دارومدار په هغې نیت باندې دی. هر پیشه داسې ده چې هغه ته په کم نیت کولو باندې کول غواړي. مثال په طور زه سهار د کور نه روزم نو زما دوه سوچه مخې ته راتلی شي. یو زما دا سوچ راتلی شي چې زه سرویسز ورکولو لازم، خدمات ورکولو لازم. دویم سوچ زما دا راتلی شي چې زه پیسې ګټلو لازم. دا دوه مختلف سوچونه دي. اوس که زه ویم چې زه سرویسز پرووایډ کولو لازم، خدمات ورکولو لازم، نو په هغې کې به هم زه نه هر نیم ما ته به باقاعده پیسې فیس میلاویږي، خو په هغې کې به دومره قدرې کاري چې زه به د خپلې پیشې د عظمت خیال ساتم، د هغې د ګریس خیال به ساتم. دویمه که چېرې زه دا وویم چې یاره زه صرف پیسو ګټلو لازم، نو کیدی شي چې دا تاسو کومه خبره د تورو سپینو کړه زه بیا د هغې پروا ونه ساتم، هر قسمه او چې دا پیشه چې ده هغه زه په استعمال کې راولم خو صرف پیسې وګټم. په هر طبقه کې ښه او بد وي، دغه رنګه په وکیلانو کې هم کیدی شي، په وکیلانو کې هم کیدی شي، خو مونږ خو د یو وکیل چې کوم ښه اوصاف ګورو، د یو وکیل ښه اوصاف مونږ ګورو، د یو ښه وکیل مونږ به په یو پازیټیو په یو مثبت اړخ باندې خبره کوو. ما خو تاسو ته وایي چې په هر پیشه کې په هر شعبه کې ښه خراب او ښه بد کیدی شي، خو د یو ښه وکیل اوصاف به دا مونږ ګورو چې آیا د خپلې پیشې سره څومره ایمانداري کوي، څومره مخلص دی، د خپل اډرس او ایډرس څومره خیال ساتي، د خپل کلاینټ سره څومره مخلص دی، څومره ایماندار دی، چې د خپل موکل کوم سیکرسي دغه څومره ساتي، او دی په یو ایماندارۍ سره د خپل موکل لپاره قانوني جنگ چې دی د قوانینو په رڼا کې د ایگزسټنټ لاس په رڼا کې څنګه کوي، دا کتل پکار دي. اوس دروغ او رښتیا دا ځان نه جدا یو خبره ده، د دې پیمانه چا سره نشته، ځکه
که مثال په تور زه دلایل ورکوم جج صاحب لا په عدالت کې په ډایس ولاړې مو زه دلایل ورکوم، زه هغه دلایل د ریفرنسو په بنیاد ورکوم، د حوالو په بنیاد ورکوم. هغه حوالې هغه د سپیریر کورټ ججمنټس وي یا زمونږ چې کم ټیکسټ لاز دي یا زمونږ کم کتابونه دي، کاغه کریمینل پروسیجر کوډ دی، کاغه پاکستان پینل کوډ دی، کاغه سیول پروسیجر کوډ دی، کاغه قانوني شهادت دی، کاغه داسې نور چې کم متعلقه کیسر کم متعلقه کتابونه دي دا غي حواله ورکوم. اوس دغه کتابونه هو قانون ساز ادارې جوړ کړی دي، هغه د یو قانون سازي په شکل کې راغلي دي. اوس زه نه پوهېږم چې دې کې دروغ کم دی رالل. ها نو دا ستاسو د خبره په خپل ځای پیشه کې هر قسمه خلک دي. زه دا وایم که زه دا پیشه په صحیح معنو کې په کار راوستل غواړم، دا زه یو مقدسه پیشه ده او دې ته په انګلینډ کې به دې پیشې ته پروفیشن اف لارډز وي او په هغې کې به چې هغې کوم ګاون اچولی و، ساجد صاحب دا انټرسټینګ خبره ده، دې ته به پروفیشن اف لارډز په دې وي چې دوی به ګاون اچولی و، نو په دې ګاون کې به شاته جیب و، نو چې دی به چاله سرویسز ورکړو نو کو هر چا به په هغې ګاون په هغې شاته جیب کې هر څومره پیسې کېښودې چې دته ښکاري نه، چې دته د پیسو د میجرمنټ پته نه وي، چې دی صرف په هغې خپلو خدماتو او په هغې سرویسز کې مصروفوي. نو چې دی به کله لړو د به خپل ګاون کلو کو نو پیسې خو به شاته خلکو جیب به شاته د به پیسې راوشي چې هر څومره به وي نو دا به د هغې سرویسز اجرت پر څه اوس تاسو جیبونه مخې ته کړي دي او دوه کړي هم دي وخت د تقاضو سره او بلکې واسکټ ورسره مچوي. بالکل نو ساجد صاحب تاسو په خپل خبرو په خپل تاسو ډېر مزیدار او د اکبر الابادي شعر مو وینو داسې ډېرې پیښې شوي دي چې هغې کې زمونږ ډېر وکیلان وروڼه چې دي نو هغوی د هغې خپلې پیشې هغه عمره ډېکورم ونه ساتلي شي د بدقسمتۍ نه، په کار دی چې وساتي. خو که پیشې ته ګورو پروفیشن ته ګورو نو ډېر پاک او مقدس او ډېر ځکه چې د قوانینو سره د انسانانو د حقونو سره تعلق دی. بالکل. ها اکبر صاحب زه به تاسو نه اخري سوال دا کول غواړم چې موږ د قانون د تعلیم په حواله سره خبرې وکړو دي کې عموما موږ ګورو چې ډیر زیات طالب علم چې دي هغه بیا وروسته د وکالت شعبې طرف ته راشي او جو وکیل ته نه جوړ شي او هر شعبه کې هر فیلډ کې کو هغه حتی که یو سافټویر انجینیر هم دی هغه د پاره هم داسې سم مورل ویلیوز وي، بالکل داسې اخلاقیات یو څو خبرې هغه مني یا هغه فالو کوي. نو دې حوالې سره تاسو به څه ویل غواړئ چې وکیل د پاره کم داسې اخلاقي دایره ده چې هغې نه بار کېدل نه دي پکار یا څه داسې اوصاف دي چې هغې باندې عمل کوي او هغه اوصاف په دې وکیل کې شته نو هغې سره به دی بهتر طریقې سره انصاف وکړي. بالکل ساجد صاحب د دې خبرې جواب تقریبا ما په دې د دې نه مخکې په جواب کې څه نه څه کور کړو، خو زمونږ یو کتاب دی هغې ته مونږ وایو لیګل ایتکس، قانوني اخلاقیات دا د پیشې خپله پروفیشنل ایتکس بار مثال پر تر د براډکاسټر د پاره یو خپل هغې نه علاوه زمونږ چې کوم بار کونسل دی د کوم ځای نه چې مونږ له دغه راکوي لیسنس راکوي هغې دپاره زمونږ دپاره یو قانون جوړ کړی دی، قانون ساز ادارې زمونږ دپاره یو قانون جوړ شوی ته وایي لیګل پریکټیشنر ایکټ. دغه لیګل پریکټیشنر ایکټ او دغه لیګل ایتکس زمونږ دپاره څه اوصاف ډیفاین کوي چې هغه دا دي چې مونږ لومبنې دا ده چې کم کیس کوو کم مقدمه کوو چې په هغې کې مونږ انتهایی د خپل موکل لپاره ډېر په ایماندارۍ سره فایټ وکړو، مونږ د هغه سیکرسي آوټ نه کړو، مونږ د بل فریق سره زمونږ ګډ جوړو نه شي، مونږ د خپل ناستې پاستې د خپل جامه پیزار او د خپلې خولې ډېر زیات خیال وساتو. په معاشره کې وکیل داسې یو پیشور سړی دی چې د ده نه ایکسپیکټیشن د نورو پیشو په نسبت ډېر زیات کېږي. مثال حالات روان دي لومړني خلکو وکیل ته نظري وکیل صاحب په جهان کې نن سبا د حالت دی دې په حواله تاسو څه وایي چې د ده ژبه د ده ریسپانس انتهایی پولایټي ډیسنټي مهذبی. دویمه خبره دا ده د یو ښه وکیل دا دی چې دی د جج او د عدالت د ډیکورم ډېر زیات خیال وساتي. د عدالت د ډیکورم خیال دا ساتل چې دی په عدالت کې هغه لهجه هغه الفاظ استعمال کی کم چې د یو بهترین اخلاقو نمونه ګرځېدلی شي. دا اوصافو کې راځي.
زمونږ د په عام ژوند کې چې زمونږ په چاپېرچل کې څه کېږي چې په هغې زمونږ نظري که هغه زمونږ په چاپېرچل کې زمونږ سیاسي حالات دي که زمونږ معاشي حالات دي که زمونږ معاشرتي حالات دي چې په هغې باندې زمونږ نظري خو د ټولو نه اهمه خبره چې دا خو ما داسې جنرال خبره د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې هغه زه کول غواړم او که زما وکیلان رولم دا پروګرام اوري هر هغه کیس هر هغه مقدمه چې په هغې کې ستا سنس تا ته دا وي چې په دې کې زما دا موکل دې په صحیح معنو کې حقدار دی دغه کیس له پریفرنس ورکول انتهایی ضروري دي دله دا کیس اخیستل پکار دی وکیل ته څه نه څه اندازه لګېدی شي که هر کله یو کیس نه جوړېږي یو مقدمه نه جوړېږي نو په غیر زوري مقدمو کې خلق الجاول دا پیسه هم حرامه ده بیا د اکبر الابادي هغه شعر هم په دغه شان پټ راځي چې یو مقدمه نه جوړېږي او ته په 100% خېجې دې نه ښه دی چې شروع کې ورته ووایي چې بی ستا دا کیس کمزوری دی وکیل د یو ایماندار او د یو مخلص وکیل نښه به دای چې هغه خپل فایلو ګوري خپل کیسو ګوري خپل موکل ته وایي چې ورور مې دا کیس جوړېږي دا درله کوم که نه جوړېږي چې ورته صفا ووایي چې کیس دې نه جوړېږي لہذا نه ستا پیسې بربادوم نه تاله وخت بربادوم او نه د عدالت حضور قیمتي وخت خرابوم ځکه چې د عدالت وخت خرابول د ریاست وخت خرابول دي او د انصاف ځای دی او یو ډیر زیات د تقدس ځای دی نو دا د یو وکیل په اوصافو کې دا خبره زما په نیس دا ډیره زیاته ضروري ده که د چا کیس نه جوړ دا ما د خپل استاد نه زده کړي دي ما چې د چا زه شاګرد پاتې شوم دا ما د هغه نه زده کړي دي چې د چا کیس نه جوړېږي په غیر زوري مقدمو کې خلک الجاول دا زما په خیال ډېره غټه بد اخلاقي نو غیر انساني کار دی نو دا د یو ښه وکیل لپاره داسې قسم اوصاف پکار دي ډېره مهرباني اکبرودي صاحب تاسو راغلئ زموږ پروګرام کې هم شرکت وکړو ګرانو اورېدونکو د را روان پروګرام پورې تاسو نه اجازت غواړو الله پامان